چې کوم کسان د خدای په دین د پاکستان د اسلام او د نر لیډر نومینال چې کوم یو تاسو یې کې سني هغه مته ټول ګړ لا سوچت کې دواړه او هغه اخري سره کوي دا کاوه باندې دا اخري سره کوي دا چې په نفس څخه سګاړي کیږي دا فکر باندې سوچت کا بڑا دا قشر ان شاء الله مرګي باندې کوم اول زما ورکر آزاد کا بیا پاکستان قانون ټیکا او بیا د خلا کړی دا اول اسم مران ګټلی او ما نه شری ګټلی زه په جیل کې زه حزب اختلاف کې او ستا حکومت دا دهشتګرد دي دا مسلم پیډیم دهشتګرد دی دا دهشتګردو ملګری دی الله په قرآن کې وایي دی او لاسیو کو ملکه راشي یو دې شرم ځان خلاص کړه خدای خبر تعلق دې شرم موږ چې خپلار مړي ورور مړي یو خیر له بر راځي خلا کدا خاص بیر شرم نو بر نه قدم نه کوشه د لاسیو خبره شړې نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم زما دشنگلی انتہائی عزتمندو سپینگیرو حمزورو کشرانو او ماشمانو بولو ستاسو په خدمت کې زما تاسو ته سلام او سلام شکریا درکوم ستاسو شکریا درکوم چې په شهر توګه چې اخر سره بولندې نشي په دې طرف ګورئ په دې ګورئ دې ته وایي مسلمان دې ته وایي غیرتي او دې ته وایي پښتون او دې ته وایي په ملک مین او دې ته وایي محب الوطن پاکستانی السلام علیکم منګدم تاسو چې کوم تکلیف راکړی زما ورونو کشرانو خبرې وکړې خو زه به تاسو ته وایم چې موږ ولې نه جلوس وباسو ولې جلسه وباسو څه چل شوی دی چې تاسو تر دومره لرې راغلي یې موږ غرمو ته ولاړ یو دا خلک راټول شوی دی دا زموږ مشرانو یو فیصله کړې ده مرکزي مشرانو صوبایي مشرانو چې تاسو په خپل حلقه کې خلکو ته مخامخ شئ او دا آواز ورسوئ چې زموږ دا مشر عمران خان ګناه څه کړی دی دی ولې په جیل کې دی زموږ مشره بیبي چې هغه د کور ښځه ده سیاسي ښځه نه ده هغه ولې په جیل کې ده زما کارکونان کال یو نیم دوه کالونه په جیل کې دي د څلورو میاشتو نه په جیل کې دي ګناه سره او دا به صفا کېږي څنګه تاسو ګورئ داسې عجیبه قانون دی په دې ملک کې چې ته نن دغه نه پارټۍ نه بس کا عمران خان ملګرتیا نه بس کا د پي ټي آی نه وځه ته صفا بازې په تا یو ګناه نشي خو که ته وایې چې زه مسلمان یم زه غیرتي یم زه په پاکستان خفه کېږم زما دا پارټي خوښه ده نو ته دهشتګرد یې ته ناکاره یې ته غل یې ته ډاکو یې د دې خلکو موږ څه جواب کوو موږ به الله ته څه جواب ورکوو چې الله موږ تا پیدا کړي وو اشرف المخلوقات او زموږ دومره حس نشتي موږ دومره ښه او ناښه نه پېژنو چې عمران خان ولې جیل کې دی د عمران خان د بکرې ګناهونه خیم هغه تللی و په اقوام متحده کې وایي چې لا اله الا الله چې نه پورشا نه دی ویلی چې پاکستان جوړ شوی لا اله په نوم دی خو په اقوام متحده کې د دغه یهودیانو د دغه نصرانیانو دغه کافرو منځ کې چا د لا اله خبره نه کړې هغه وایي چې تاسو نبي علیه السلام شان کې ګستاخي کوئ لکه تاسو زما په زړه کې چورکۍ منډئ دا چا نه دي ویلي چې دغه چاپلوس دي د هغوی لیکلی چیټ بلکې هغه وایي او عمران خان لیکلی چیټ هغه غځاري هغه د چا نه یېرېږي نه هغه وایي چې د یو نه به یېرېږو د رب نه به یېرېږو دا مخلوق خپل کار کوي خو کله چې د یو رب پرېږدي او د رب نه یره پرېږدي نو بیا به ټول مخلوق نه یېرېږي هغه په دې باندې کمپرومایز نه کوي په کلمه کمپرومایز نه کوي د محمد صلی الله علیه وسلم چې مدینې منورې ته لاړ شي خپل به خپې ګرځي ستا هغه علما خو خپل به هغه دوه جوړې بیا پښتو کې لاندې باندې الله سخته ده داسې سړي سره موږ ولاړ یو د داسې سړي دلته بل طرف ته هغه وایي چې زما یو بچی زما یو خور زما رندار
زما خیره زما مور ناجوړه شي او دا په حیا لاړ شي او په سیاکار خپل علاج وکړي هغه تاسو له دا کوي هغه تاسو له څه کوي هغه تاسو له 10,000 روپۍ راکوي خو چې یو لاس نه بل خبر نه شي په خدای دنو که مونږ دا شی ویشلی دی او د کلمه درسته کوم که مونږ پکې یا خپل کړی یا پکې مونږ مالدار سره ما ورکړي یا زما ورور که چا پکې وره خړه کړې نو دې بازار کې ټیپ کول ګران که چا پکې کړی دا په خپله ذمواري نو مونږ یو 10 روپۍ ورکړي دي خو د یو لاس نه بل نه دی خبر او 2-5 ډوډۍ ورکول هغې کې به پولیس وهل په لین کې ولاړو او پولیسو به ډبول شهباز شریف وایي چې ما ارزاني راوسته ګوره عمران خان چې کله وزیر اعظم و په 149 روپۍ باندې لیټر د پټرول اوس په 260 دی چې 2 روپۍ ارزان دوی ما ارزاني راوستلی به ته 149 نه کم کا بیا به هله ارزاني دلته وایي ما خو بجلي ارزانه کړه کله چې عمران خان و نو په 16 روپۍ یونټ و اوس په 65 روپۍ یونټ دی اوس روزانه اخبار کې دوی ما 7 روپۍ 49 پیسې کم کړو نو په 58 شو نو بیا زمانه به 40 روپۍ ګران دي 240 دا غولول کوي دا یو ګروپ دی څنګه چې زمونږ هغه مشران دي تاسو ګورئ هره دویم میاشت باندې شهباز شریف ځي لندن ته چې دلته پیسې میسې راغونډې کړي هغه هلته وړي چې څنګه زمونږ دا لوکه دلته دي اوسېږي دلته ووټ له تاسو ورکوئ خو کار په مردانه په پېښور کې کوي په سوات کې کوي بې حسه خلکو ځان کې حس پیدا کوي حس په موږ کې راځي انشاءالله که نه دا حس په کله راځي دا چا ویلي چې ما ګوره ما پسې خدا ستاسو خیالي ټول یو شي دا کتابو او غشې او منظرې او ګیدړو او پیشو تاسو داسې ډبولې چې شاته دي سم ډبولې چې سره د دوی جماعتونه ضبط نه شي نو رب به موږ تپوس کوي رب غیرتي بادشاه دی اذا جاء اجلهم لا یستاخرون کله چې سړی مرګ مقرر شي نسي کړن مخکې ځي او نسي کړن شاته ځي او ما دې وویل یا زه ولاړم ښکاره ما ته دې دا تاسو ځان نر کوئ ګوره سړی دې بېکاره کار وکړي ګوره کړې ته بد کارېږي یا په 10,000 روپۍ سړی والي ګوره په ګوره ناکاره خلک چې ګورې ناکاره خلک په 15,000 روپۍ دی او تو زموږ په 15,000 وټالي دې خرو ته موږ د خرو نه هم لاندې ښکارو زموږ دا ضمیر زموږ دا کورونه د لوږې مړه دي زموږ دا نیکونه د لوږې مړه دي که آیا دا د غیرت مړه دي او وخت پوره شوی د لوږې څوک نه مري ځان کې غیرت راولئ دا ویم که څومره سوی عمران خان خپل حق ادا کړی دی او زموږ غیرت به هم د سوی چې هغه هم داسې افکار راکړو هغه په ملک کې یو قانون غواړي هغه 2 رنګي نه غواړي هغه غریب او مالدار سره یو قانون غواړي په خپله چې بار ته ځي مته اوس واچس 900 تلفاظ ورځې شي په جیل کې دی او په جیل کې هم روزانه ځي روزانه امینت ورته کوي په هغوی زه کمپرومایز نه کوم اول زما ورکر آزاد کا بیا د پاکستان قانون ټینګ کا او بیا دې غلا کړې ده تا 19 ممبران ګټلي او ما 9 شری ګټلي زه په جیل کې زه حزب اختلاف کې او ستا حکومت 2 قانونه دي هغه 2 قانونونه مني او هر شپه دا خلک مېلمانه دي عبدالمولا وایي خو زه لږ یېرېږم دا خلکو نه داسې دی وایي هره شپه وایي هره شپه خو هغه کمپرومایز نه کوي ستاسو په سر نه کوي ګوره عمران خان په دنیا کې صرف 3 شیانو جنګېږي یا شهرت لا یا عزت لا او یا مال لا نو تاسو سوچ وکئ چې عمران خان څومره عزت الله پاک ورکړی دی په کرکټ کې الله عزت ورکړی بیا د هغه مال څومره دی بیا د هغه شهرت کم دی څومره دی نو د هغه هر څه پوره دي خو زما ستا مستقبل له جنګېږي او په ایمان یې وایو سوچ وکئ که فرض د عمران خان نه وی زمونږ به څالو په ایمان دا غلو که یو غل به سرداري راته او بل غل به نواز شریف د کړه څوک خو نه و دلته هم وایم ګورئ پرون کې که منیم خان دی ستاسو به څالو ستاسو خوشحاله یې نه محدود ځای کې منیم خان نه وی قسم په خدای صاحبانو خو دغه تم دروغ او برم دروغ بیا ټول لږ دروغ هغه رښتیا وایي هر دروغ چې وپېرې دا بیا خلک رښتیا دي نو موږ به جنګېږو قوم له جنګېږو موږ انشاءالله تعالی په ورځ د قیامت په دنیا کې په هر وخت کې د خولې نشانه باندې د مخالفینو خو زما صاحب راځي چې 1 روپۍ کرپشن نکړی 1 روپۍ کرپشن وکړم د جمعې ورځ ده الله تعالی هغه ورځ باندې ما هلاک کړ چې 1 روپۍ د قوم خو مجال ستاسو وکړو انشاءالله تعالی زه په دې خفه یم چې ما دا څومره پروټوکول دی پولیس کې زه دونه شم کولی چې دا ما څومره تنخواه پروټوکول دا راکوي نو د دې یېرېږم که دې رسول الله حساب وکړي په دې کې یېرېږم یا به زه پیسې پټوم بیا به زه جایدادونه جوړوم زه نواز شریف یم او نن دې ځای لیډر یم چې شیبات ته ووت
او د دور څنګه پورا موږ د عمران خان سره ملګري او دغه د نواز شریف په دې خلکو سره ملګري په خپل ملک سره یې چل کو زما لیډر بار ته نه راپېږي هغه له چل جیل ته لیکي ته وطن نه خبرې کوي بار ته نه راوځي او دغه غل چې راشي هغه له جج دغه ته ځي جج له ځي ایرپورټ ته دا په یو ملک کې دوه قانونونه دي زما ګجر برادري شو کمن شو دا مونږ ټول یو مخلوق یو اشرف المخلوقات یو ورغه دې چا دیندار دې کا ګجر دې کا پښتون دې کا ایران دې کا مصری دې او کا مولا دې کمیا دې ورغه الله په ځای دې چا دیندار دې فهو ځان تلیو او په قلم کې هغه څه بيزي سرولې چې دا شهود د انبیاء کار دې بيزي سرول او ګډي سرول او تال ته پټرول حمله کوي او بیا زما دلته مشران بیا افسوس خدي نه کوي دا نه وایي چې دا به دوه میاشتو ضرور د سرګر وسوچو کوي ا د پینځو میاشتو چې نه پکې مړه ا د یو نیم کالونو کې پکې مړلې څو سران ته تلو ما به ریپورت کې پټو کې هلو هغه د شرګر دي او دا د شرګر نه دي دا د شرګر دي دا مسلمي پیډیم د شرګر دي دا د شرګر دوه مرګره دي الله په قران کې وایي سورۃ بقره کې استاد یو باندې مرګتیا په دنیا کو کارو سره نه په بل سره د دې خلکو مرګتیا مکوي د څوک ډیر زیات گاوند کې یو بل پښتوي پښتو کوي وګړي چې موږ د عمران خان مرګتیا کوي د پاکستان مرګتیا کوي ګوره د دې نه مخکې موږ 1947 کې آزاد شو چې عمران خان حکومت راغله 2013 کې نو موږ قرآن شریف لازمي کړل 2000 د پنځم جمعه پورې بیا په ترجمه د لسمه پورې بیا هغه سره په ډاکټر او ام بي بي اس ډاکټر او انجینیر نه جوړیږي چې هغه په شریف په ترجمه نه ورځي هغه موږ پیرتري او کوړي خټک تا ا کوړي خټک ته تلیو چې تلیو هغه په فروز خټک سره په خپل ځای لاو یار پرويز جی کو بہت رشي او جگہ کم ہے په خو یې کله په 50 کروڑ روپے ورکړ 50 کروڑ کا کوړي خټک لا موږ تاسو سره وکړل چې هغه اسلامي او هغه په تقریر کوي چې سکول واړه دي ولې د مدرسو کې سکول واړه دي بل هغه اصول هغه په مدرسو کې دي دو دم کمپیوټر پکار دی دو دم ساينس پکار دی او موږ نه پښتانه چې یو شی دی او موږ ځان یې کړی دی وګورئ قرآن کې الله پاک وایي دا قوم حلال ده خو نه بدلو چې تاسو پر تاسو خپل حالات خبره نه بدل کړي ګوره زما مولا زما عالم پاکوړي کې زما مولا په جماعت کې شهید کېږي زما مولا په پېښور کې شهید کېږي زما مولا په جماعت کې شهید کېږي زما ورور په تاړه کې دنه شهید کېږي زما ورور په دام دماکې کېږي دا پولیس مولا دي او پاکوړي کې حالات خراب او مخامخ پنجاب کې جیا خان کې حالات خراب وي ما خان درست عمر او دی او ډیر غازی خان دا گاونډ پنجاب ته حالات دي نو موږ دومره موږ واخلو خو کنه دا په موږ تجربه کوي موږ تجربه کانه جوړي موږ باندې د شرمندګي نه کوي او دا معلومه خبره چې جدر وسایل ودر مسائل چې کوم ځای کې زمرد دي الته طالب دی چې کوم ځای کې خمار بللی الته طالب دی طالب نشته ملامت پرست دی طالبان نشته طالبان کوم دي او عمران خان خبره موږ هندستان سره مذاکرات کوو موږ د امریکا سره مذاکرات کوو نو کله پاکستانیانو سره یا ناپوه ملګري زموږ هغه سره مذاکرات نه کیږي دا طالب کوم ځای نه غلي چې کوم رور چې کوم دوست کوم پاکستاني په خبره کوم کیږي نو په زور خطر نه کیږي دا پرشنو من خلاف یو صوبایي حکومت خلاف دی من ته خلاف یو دې ته تکم ته د خبره د کړه خلک وجلې اوس کوم وایي تاسو نه خبرې کوي دوی چې لا سولې مون پیندو نه خبرې کوو بلکې زموږ ضرورت چې لاس مړ شي دوی درې مړ دي نو تاسو انتهایی مشهور تاسو انتهایی شکریہ ادا کوم چې کله تاسو مو وایو نو د منډور هم داسې څوک چې پاکستان مرګتیا کوي لا اله مرګتیا کوي د سم خلکو مرګري تاسو خپل وجه سوچ کوي چې یو ځای د پاکستان نه مالوړي بار اوس موږ بهر میاشتې دی روان دی لندن ته شوړي اوس هغه ځای په موږ تاسو خبرونه شریف زمون لندن کې بغلا کړو تغلا مرګتیا کوي رب له څه جواب ورکړي د دې خلکو نه بس کوي خواله مزه دې مزه نبی عليه السلام په خصو وتلو کې دي تبلیغان سره کې دي علماء سره کې موږ نیمګړي مجاهد سره کې سبا یې ځکه قسم په خدای جون خرابوي جون او دا دوړي دي خټي دي سبا له نشي پر رب اخر ساتو ډیر قسم بداسي چې اوس موږ په کومه کې لسره ملا شي او په داخل ګيري سره سپینې ګرځيني هغه فرصت ته مو نه پیژندي هغه زه تاسو د څه په ترمه ازما کرونا شي هغه تاسو نه شي مرو تا کړه چې څه په خپل ځای کې نه پیژني په خپل کور کې نه پیژني ګنه کې نشي ودرلې او لاس یو په مالکات راشي یو دې شرم ځان خلاص کړه خو تعلق دې شرم ولې چې خپل مړي ورور مړي یو څه له بر راځي خلا
کدا فسبیر شه نو پر نه کته ولا کوشه د تلاسیو خبر شری ما ته خو بخله ما به خو پیندره نور دعاګانې بدل ما کار شری اته نور ولکه نو ځان میلمانو زره د بیٹک بابا صاحب پر ربا کې صاحب سما په دوا ازما منبران نو هم ګناګار ناکاره خلک زمون خجلار شو او دې مرغله پرشتي او خیر وي امره نه اخدي کوي د دوه دا ګناګار تاسو تعلق ته سم غړي تعلق دي هغه په همړ ته پیدا زمون شان ګناګار سره جلاش امره خبر سره راوړل نو هغه سره د ما بیګا دا خو کېدلې او نور دواګانې ما ته ورته خپل کاروبار کوزا انور لاسونه نه پاتې دا په پنکا امر په خطر کوي لا مبارک ته خدای خاطر کوي پښتانه په عزت سره دي او په عزت تاسو نه کړو زه خو تاسو ما سره پاسمان لګولې زما سره پاسمان په تاسو ګټلې خو چې دا لږ فرق نه دی ډېر فرق دی چې شریک حس راځي سکار وکي رحمان الله خبرو کا الکه موږ لسره وړي تشل او موږ نو وړو د غریب ته ملاو شي دا پنځه د خدای په کم غونډې خپل تاسو ټول چولاړي ته تاسو ځان ته کوتل سو د سی کوته چې ضرور کار راځي کوم یو سره خپل غونډې له ضرور ورکړي چې ما خپل بچی له جامې راوړي دي او زمدار غونډې جامې راوړي دا واخلو نه لږه کوي یو دې کوي پدې موږ راځي زمون کور کې خبر کوي چې ډیسیبل الحمدلله زمون ډیسیبل روپې راوړي کوشش وکړو موږ ډیسیبل جامې نالو موږ ډیسیبل بوټان نالو موږ دې فاسي پاتې نو یو کبار ته نو ځان احساس کیږي چې دې بوټول کړه کې دې خیرني او دې ناولې دې بوټان نه دې کپڑے نه پدې ورځ موږ پیلي امون وسیل ته چې موږ تعلیم ورکړو موږ رب ورکړو او ته هغه خبرې ورکړو چې په کوم ورځ ما نه هغه وکړه اما یې سره تاسو خپل ځین سره کوو کچا زما مرګتیا وکړه په ایمان کې خدای پاک په تاسو ته خبر دی چې دا سره ملګر کوي غلا کوي هر څه کوي او بیا دا مرګتیا کوي نو زما په کې ناکاره خبره ده الله دې تاسو کې زیات خوشاله شي دا او شرط محلک مندل څه شرط فرض شرط ده وما علينا الا البلاغ ډیر مهرباني